أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ انعام پارا نمبر 7 رکو نمبر 5 آیات نمبر 42 43 44 45 سلور آیاتونه چې نو هغه دا ویل کېږي. د مخکې آیات کې چې نو هغه تیر شولو چې ګوره کله تاسو باندې مصیبت او تکلیف راشي یا کچرته ناګهان تاسو باندې چې نو قیامت رالو نو آیا تاسو به د الله نه ما سوا بیا نور څوک را وبلئ؟ نو عقل سلیم دا جواب او چې په داسې وخت کې بیا د الله نه ما سوا بل څوک نه نو ځکه الله رب العزت وی چې بیا په دغه وخت کې تاسو صرف یو الله چې دی نو هغه رابلئ، د الله نه ما سوا تاسو نور څوک نه رابلئ. نو د آیات کې وس الله جل جلاله وایي چې ستاسو نه مخکې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته تسلیم ده او دی ته وایي چې ګوره ستاسو نه مخکې الله جل جلاله چې دی نو هغه پیغمبران را لېږلي وو امتونو ته، نو بیا الله جل جلاله د هغوی ونیول چې دی نو هغه په سختۍ سره او په تکالیف سره د دې دپاره چې دوی الله جل جلاله ته چې دی نو هغه تضرع عجزي وکړي. نو ګوره دا د الله رب العزت احسان او کرم دی چې الله رب العزت خپل بندگان خپل ځان طرف ته راغب کولو دپاره کله انسان په دې باندې الله پاک خپل عبادت ته راغب کړي، په ده باندې مصیبت او تکلیف راولي چې دغه مصیبت او تکلیف چې دی نو هغه ویني او په دغه مصیبت او تکلیف کې د خپل بد عمل نه د خپل ګناه نه چې دی نو هغه توبه طایب شي او د الله رب العزت چې دی نو وحدانیت ومني او د الله رب العزت په اوامرو باندې چې دی نو هغه راشي نواهینو نه خپل ځان وساتي. بیا بعضې کرت اکثر داسې وشي چې انسان په دغه باندې هم دی را نشي، نو بیا الله رب العزت دغه انسان له لږه فراخي ورکړي. نو چې کله الله پاک بیا د انسان له فراخي ورکړي په ده باندې چې دی نو د مال د اولاد د عزت د عهدې د دې وسعت پرې راولي، د دې دپاره چې دی زما د نعمتونه ویني او دی ما په دې نعمتونو سره وپېژني او زما د وحدانیت چې دی نو هغه اقرار وکړي. نو چې دا دواړه حالتونه دا د امتحان دي. اوس په دې دواړو حالتونو کې یو انسان دومره چې دی نو هغه خواهشاتو ګیر کړی دی چې دی په دې دواړو حالتونو کې الله رب العزت طرف ته دی راغب نشي، د الله پیغمبر طریقې چې دی نو هغه د ده په ژوند کې را نشي، نو بیا الله رب العزت د دغه انسان باندې د مال چې دی نو هغه فراخي راولي. لکه څنګه چې په دویم آیات کې بیا د هغې ذکر دی، نو الله وایي مونږ بیا په هغوی باندې فتحنا علیهم ابواب کل شی، مونږ په بیا د هر یو شیزو د مال د اولاد د عهدو د عزت د ناستې د پاستې د هر شي چې دی نو هغه په مونږ وسعت راولو. نو چې کله دغه وسعت په ده باندې راشي نو د ده خو خیال دی چې دا چېرته زما سره د الله طرف نه چې نو هغه د رحم مسله ده، الان کې دا د رحم مسله نه دا د الله د پکړ چې دی نو هغه بیا ذریعه. نو الله وایي دغه شانتې موږ ستاسو نه مخکې هم خلکو د چې نو پیغمبران لېږلي ول، کله چې دغه پیغمبران دوی ته رالل الله په دې دواړو طریقو سره دوی وازمیل او دوی برابر نشول، الله وی بیا مونږ هغه ونیولو. نو الله د هغې ذکر کوي فاخذنا بالبأساء والضراء، مونږ چې دی نو د هغوی ونیول په بأسا سره. بأس څه ته ویلی کېږي؟ علامه اظهري رحمه الله چې دا په 370 هجري کې چې نو هغه د وفات دی تیر شوی دی، لغاتو باندې د کتاب لیکلی دی چې نو فقه اللغه، نو په هغې کتاب کې د هغې چې نو هغه ذکر کړی دی چې بأس د هغې تکلیف ته ویلی کېږي چې کم خارجي وي. بأس
دا خارجي چې نو هغه تکلیف ته ویل کېږي. لکه مثال په تور کې زلزله شوله، سیلاب شولو، د بهر نه چا چې نو هغه بدې ردې خبرې اورېدل شول، د مال تکلیف شولو، نو د بهر نه چې دته کم تکلیف میلاویږي نو دې ته بأس ویل کېږي. او دویم چې دی نو هغه ذره دی، ذره چې دی نو هغه دا ویل کېږي هغه تکلیف ته چې کم اندرونی تعلق د انسان سره ساتي، لکه مختلف قسم بیماریانې چې دی نو هغه شولې نو دې ته ویل کېږي ذر. نو وز دغه بأس او ذره د دې چې دی نو کړی عام مفسرین د دې ترجمه چې دی نو هغه په دې سره کوي بالبأساء په سختۍ د مال سره، وذره او په تکلیف چې نو بدني سره یعنی په بیمارو سره، لعلهم يتضرعون. اوس دا دواړه چې نو هغه د څه دپاره الله کوي؟ نو الله وایي د دې دپاره چې دوی الله پاک ته څه وکړي؟ عجزي وکړي. نو الله بیا وایي فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس ولې نشولو کله چې رالو دوی ته زمونږ تکلیف چې دوی عجزي کړی، یعنی د بیماری یا د مالی چې دی نو هغه سخت دی. د دې مقصد خو دا دی چې د انسان الله پاک ته عجزي وکړي. خو زمونږ نفس چې نو هغه دومره حد ته رسېدلی دی چې هغه دې ته چېرته جوړ هم نه دی. مولانا رومي رحمه الله فرمایي نفس ما کمتر ازو فرعون نیست، وی زمونږ دا نفس چې دی نو هغه د فرعون نه هم کم نه دی. فرعون سره خو بظاهر باندې چې نو هغه حکومت ورو، مال وسره، عہدې دولت، ملک او بادشاهت دا ټول وسره ول، نو ځکه هغه دا کولو که نه زمونږ دا نفس کم دی. نو علامه رومي رحمه الله فرمایي وای دا چې نو هغه څه نه نفس ما کمتر از فرعون نیست، دا د فرعون نه چې نو هغه څه په کمه نه دی. اوس مونږ وګورو زمونږ سره څه دي، خو مونږ خپل عجب ته وګورو، خپل تکبر ته وګورو، د بل مخلوق چې نو سپکوالي ته، نو دا کومې قصې چې مونږ کوو دا د هغې نه څه کمې دي. ولكن قصد قلوبهم، الله ویل لیکن سخت شول د هغوی زړونه، وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون. اوس دا ولې کېدل؟ نو شیطان دوی ته دغه بد کار چې نو هغه ښه ښکاره کړو. اوس هم تاسو معاشره کې دی نو هغه سوچ وکړئ که یو کس چې نو هغه دا خبر وکړي چې دا کار مه کوئ، دا رسم دی، 100 کسان به راپاسې جدا څنګه رسم دی او په دې کې خدا خیر دی او داسې دی او داسې وشي، هره خبره کې ستاسو چې نو هغه خبره جوړول دي. خو که یو سړی غلطه خبره کوي، د رسم کوي، د رواج کوي، یو غلط چې نو هغه خبره کوي، هر سړی چې نو هغې تایید کوي او د دا خوم ښکاري. وجه چې نو هغه صرف دقه یوه ده چې هلته ورته شیطان دقه ښکلي کوي. شیطان ورته دا کار داسې ښه دی، دا داسې ښکلی دی، دا داسې ښکلی دی. شیطان چې نو هغې په هغې باندې راولي، نو د دې وجه باندې دته دغه ښکلی ښکاري. او چې کوم ښکلی کار دی، سنت طریقه ده، نیکه چې نو هغه طریقه ده، نو هغه دوی ته چې نو هغه بد ښکاري. نو ځکه الله وایي وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، شیطان دوی ته د دوی دغه بد کارونه هغه مزین کړل. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم، نسو دا د نسیان نه هم راځي په معنی چې نو د یریدلو سره، او تفسیر خازن معنی چې نو هغه ترکو سره هم کړي چې نو هغه دا پرېښودو ته هم ویل کېږي. نو دلته په معنی د ترکو چې نو هغه صحیح راځي. وایي فلما نسوا ما ذکروا به، د کم شی چې دوی ته چې نو هغه یاد دهاني کړی شوی وه، نو کله چې دوی هغه پرېښودلو، یعنې د الله د وحدانیت، د الله د پیغمبر د رسالت په هغې کې نو هغه کامیابی دین اسلام باندې چلیدل، نو کله چې وایي دوی دا پرېږدي فتحنا علیهم ابواب کل شی، نو موږ بیا کولاو کو په دوی باندې د هر شیز چې نو هغه دروازې. علامه بغوی رحمه الله چې نو هغه په خپله ذکر کړی دی، تفسیر خازن هم راغستی دی، او داسې نو هغه د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه هم روایت نقل کړی، او معرف القرآن کې چې نو هغه د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه چې نو هغه روایت نقل کړي. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه چې کوم روایت نه، نو هغه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه یو پیر فرمایلو چې انسان د چې کله په یو ګناه کې وي او دا ګناه چې نو هغه پرې دین او په د باندې د مال فراوانی رااله، نو د الله پیغمبر فرمایي ذالک استدراج، دا چې نو هغه استدراج دی. استدراج څه ته ویل کېږي؟ نو استدراج دې ته ویل کېږي چې یو سړي ته، یو کس ته، یو بني آدم ته دته یا دینی ترقي او یا دنیوي ترقي چې دی نو هغه میلایږي، ورځ په ورځ د عروج طرف ته دی رواني، خو په دې کې د الله رب العزت دهان ورته نه وي، د په دې کې د الله پاک دهان نه وي چې الله رب العزت دا ترقي ماله الله را کوي، دا کامیابی ماله الله را کوي، دا د الله د طرفه ده، بلکې د خپل ځان ته، خپل مهارت طرف ته نو هغه منسوب کړي.
دا خو ګوره ما په دې دوره مهنت کړی دا د هغې مهنت نه وروسته دې څه وشو دې له خو ما دومره تعلیم کړو دا خو د هغې تعلیم په وجه شو دې دپاره خو ما دومره اثر رسوخ چې دی نو هغه جنګولو دا په هغې باندې چې دی نو هغه وشولو نو وی چې کله دا انسان دا خپل مهارت او قابلیت طرف ته منصوب کی او دنه په دې کې الله ير ولو نو هغه فرمایي دې ته بیا ویل کېږي استدراج نو کله چې انسان د الله په نافرمانی باندې او دغه باوجود بیا د الله پاک ته نو هغه مال او دولت ورکولو نو ته پوه شې چې دا د انسان په حق کې استدراج دی او استدراج بیا ویسا چې ناڅاپي الله پاک بیا ونیسي او چې کله الله پاک ونیسي نو ان بطش ربک لشدید بیا ستا د رب نیول چې دی نو هغه سخت دی چې الله ونیسي بیا هیڅوک نشي خلاصولی الله دې موږ دغه نه وساتي نو ځکه الله فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا نو تر دې چې دغه خوشاله شي په هغه څه چې کم دوی ته ورکولی شي یعنی دې نو هغه خپل ځان ته منسوب کوي په هغې خوشحالېږي اخذناهم الله وایي موږ ونیسو د لره بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون بیا دې چې دی نو هغه ناامیده وي بیا چې یو دم هغه پړلی بدله شي نو دی بیا ناامیده کېږي دی وایي دا څنګه داسې وشو دا ولې داسې وشو نو دله بیا دغه پریشاني چې دی نو هغه کافي فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله وایي پس پرې کړلی شولې چې دی نو هغه جړلې د هغې کسان دابر دا د دبر جمع ده او دا ویلې کېږي چې دی نو هغه جړلې ده نو وایي دوی چې دی نو هغه جړلې پرې کړی شولې د هغې کسانو چې ظلم یې کړو والحمدلله رب العالمین او ټول صفتونه چې دی نو هغه الله پاک لره دي چې د تمام مخلوق چې دی نو هغه په سره رب دی او پروردګار دی حضرات مفسرین چې نو هغه اوس دلته ذکر کوي چې والحمدلله رب العالمین الله وایي مونږ دغه قومونه تباه کړل د هغوی جړلې مو پرې کړلې ختم شولو نو چې کله دا قومونه تباه شول د دوی جړلې پرېک شوې دو ختم شولو نو په دې باندې بیا الله پاک وایي والحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه د الله دي تاسو د الله حمد چې دی نو هغه وایي نو دې سره څنګه مناسبت هلته قوم تباه شو دلته چې دی نو الله پاک وایي د الله تعریف دی الله چې دی نو هغه حمد دی نو د هغې جواب یې ذکر کړی وایي جواب چې دی نو هغه دا دی ذخیرة الجنان کې د هغې ښکلی بهترین مثال یې ذکر کړی دی هغې مثال سره په خپله په سمجھ کې دی نو هغه په اسان راځي هغوی کله چې د انسان باندې الفیض والامان په ده باندې چې دی نو هغه کینسر ولګي د ده ګوتې ته ولګي د ده لاس ته ولګي د ده خپې ته ولګي نو چې کله د دغه کینسر ولګېدو نو بیا ډاکټر سوی د ده نه به دا عضوه دا اندام چې دی نو هغه به کټ کولی شي نو چې کله د ده نه دغه اندام کټ شي بیا د هغې نه وروسته د باقي جزو د هغې چې دی نو هغه ټیسټ وشي نو چې د هغې ټیسټ کله وشي او دا واپس بیا راشي او صفای نو ټول خلک پې د الله شکر ادا کوي که نه شکر الحمدلله چې د دغې بیمارۍ دغې مصیبت نور چې دی نو هغه تجاوز نه دی کړی نور انسانیت چې دی نو هغه هلاک نه کړو نو دغه شان دی چې کله چې دی نو هغه خلک انسانیت دا د الله باغیان جوړ شي د الله د پیغمبر په بغاوت باندې راشي او دی ظلم او ستم چې دی نو هغه شروع کی نو د ظالم د وجې نه بیا سوکړم راځي د ظالم د وجې نه بیا ګرانې هم راځي د ظالم د وجې نه بیا هر مصیبت او تکلیف راځي انسانانو ته هم پیریانو ته هم زناورو ته چې دی نو هغه هم نو چې کله دغه ظالم الله ختم کو تباه کړو نو په دې د الله شکر وباسل پکار دي که نه نو ځکه الله پاک وایي والحمدلله رب العالمین الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي ولقد ارسلنا او بشک مونږ لېږلو رسولان الى امتونو ته من قبلک مخکستانه فاخذناهم بیا مونږ ونیوله دوی لره بالبأساء په سختۍ د مال والضراء او په بیمارۍ سره لعلهم د پاره د دې یتضرعون چې دوی عاجزي وکړي فلولا اذا جاءهم بیا ولې نشو کله چې رالو دوی ته بأسنا زمونږ تکلیف عذاب تضرعو چې دوی عاجزي کړی وی ولکن قصد قلوبهم بلکې سخت شول د دوی زړونه وزین لهم الشیطان او ښایسته ښکاره کړل دوی ته شیطان ما کانو یعملون هغه کارونه چې دوی به کول فلما پس هر کله نسو چې هیر کړل دوی فلما پس هر کله نسو چې پرې ښودلو دوی ما هغه ذکرو به چې دوی ته د هغې نصیحت شیولو فتحنا نو کولاو کړې مونږه علیهم په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر څیزو حتی تر دې اذا فرحو چې دوی خوشحاله شول بما په هغه څه اوتو چې دوی ته ورکړی شوي فاخذناهم نو ونیول مونږه دوی لره بغتة ناګهانه
فاذا هم مبلسون نو بیا دغه وخت دوی نا امید شول فقطع پس پرې کړی شوې دابر القوم الذين ظلموا جړل د هغه قوم چې هغه ظلم کړو والحمد لله رب العالمین او ټول تعریفونه الله پاک لره دی چې پالون کې د عالم دی